حج دا ځان له بېله موضوع ده. واده عبادت دی، څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی. ووایه دغه شانتې واده عبادت دی. واده نو تاسو نه تپوس کوم چې واده عبادت دی. په عبادت کې ګانه بجنه ډنګ ډونګ ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان راوستل پکار دي. وای 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 پکار دي پکار دي. په عبادت کې ګانه بجانه دا ګستاخي ده که نه ده؟ زه تا ته حیران یم. ما اصلاحي کمیټې جوړه کړې، زما په ځای کې څوک ګانه بجانه وکړي په واده کې 5 लाख روپۍ جرمانه دي. څوک کولی نه شي. صرف په پښتو خبرو کار نه کېږي، په نصیحتونو دا خلک سمیږي نه. د ناصر خټک واده ما ته چې مفتي صاحب مولانا بجلیګر صاحب راغی، مولانا بجلیګر صاحب نوخار نه پسه مسله خفه علماو ته پته وه. ما ویل ټیک ده. دغه د واده د شپې نه یو شپه مخکې ورته د پېښور نه بنده بکس راغله. هغه مخلوق راغی چې نه مذکر و نه مؤنث و. ما ته قاری عمران پوه نه کوي ته کوم ځای کې؟ توجه، دلته کمیټي غواړم ټول جوماتونه امامان پر اعظم شي. توجه هلته اشفاقو که مشتاقو اوس انویسټیګیشن افسر دی په پېښور کې دی، هغه وخت په نوشهره کې دې د ثوابې. ما ته پوه نه کړه، ما دلته حجره کې زما دفتر حجره وه، هغې ته اجراګان راوستي وو او هغه د مال د سارو کار کوي، یو کمره کې بوس پراته وو. ما ایس پي صاحب ما ته کوم ځای؟ وایي ما خو اټک خیرآباد کې غل رانیولې تفتیش کومه. ما دلته چې اجراګان راوستي مونږ هم ورځو منت زاري که خو ته هم راشه. ما ته موبایل مې درولېږه واصل خان حوالدارو اوس وفات شوی، الله دې مغفرت نصیب کړي. هلته درود شروع دی. مولي صاحب نو دا مزې دې عوام وکړئ، مونږ ته نه ښایي دې دواړه مزې وکړي. مونږ سره په جومات کې هم په ډومبي صاحب کې ناست وو، هلته هم په ډومبي صاحب کې ناست وو. ما ولیده، ما یو کس تیرابار کې یو کس راووت، ما تاسو چې ګانه بجن د اجلاګان ډمن په دې الله خفه کېږي، د الله رسول خفه کېږي، اولیاء صلحا پیران مجاهدین دایان خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ وایه اوس ما خبره دې ته جوړه کړه سړی تیار شه دا پروګرام ختمو ډسمس کوو. یو کس په خپه ګوټ ګوټ کېده او دې ګڼه کې راځن نه شو. ما ته وایي کېږي به پروګرام به کېږي. ما یې سم څه نه وایي، ما یې ربه په ګوډو به وړېدو. دغه ده چې موبایل راورسېد واصل خان حوالدار راکوش موبایل راغی، پولیس راورسېد. ما ته مفتي صاحب کوم ځای اجراګان دي؟ ما ته په دغه حجره کې. توجه پولیس رانه مخکې چې وردن نه شو، وقاري صاحب حاجي صاحب څه شو چې ورلو که نه داسې دنګ دنګ څیزونه وو. دا مزې خو تاسو ونه کړي، دا خو د عوام وکړي. دا هر پنې مولای دی هلته هم په ډومبي صاحب دلته هم چې ورلو داسې یو ترپک به ووم. مشه دا لا کوم مخلوق یې راوسته. چې جومات کې مونږ سره کوم ډومبي صاحب کې ناست وو، قسم بالله هغه هلته هم په ډومبي صاحب کې ناست وو. یو پکې لا تسبیح مړولې، ما یې دې به پې ټیک استغفر الله وایي. زه چې ورغلم اجراګان مې له بوسو کوټې ته کړه، میک مې ترې واخیستم. ما یې واده عبادت دی، څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره عبادت دی، واده م عبادت دی. په عبادت کې ګانه بجانه پکار ده پکار ده پکار ده. اخر کې مې دعا کوله، ما رب دا مرداري پلیتي ختمه کړي، دا بېحۍ ختمه کړي. هغه اجراګانو بیا لوپټې م پیدا کړې. ما د ملا زور دې ولیده، لږ زور ښکاره کوه. لوپټې پیدا کړې، ما چې ښه شکر دی لوپټه خو هم شته. په ډېرو خلکو مې دله د حیا څادر راواغسته. د حیا څادر څه شی څه شی؟ ما ته چاوي مړي لامبه وه، ما یې زه دله ژوندیم لامبم. ما ته چاوي زمونږ شوبس کې ګوتې مه وخه، ما یې ورته ته داسې د انډیا مادوري پښتنون. توجه سمجھنے والے سمجھتے سے یادو توجه. ما خیر کې مې ربه دا مرداري پلیتی ختمه کړي، دا بېحۍ ختمه کړي، زمونږ د مستقبل بچاو کړي. هغې هم دعا کړم، ما یې ربه مونږ له د دې اجراګانو نه نجات راکړې. هغه اجراګانو مې آمین. ما د ملا زور دې ولیده، پرسمن کېږي. ما افغانستان کې متل مشهور دی، خدای د کمانډان د تور او د ملا د زور نه وساته. او د ملا زور مو لید که نه؟ دی زر خفه شي سپینې سپینې مه وایه، سپینې سپینې که سپینې سپینې مه وایه که نه بس په جومات کې نیت وکړه انشاءالله د ژوند دپاره به نن نه پس ټول دروغ وایو. وایو به انشاءالله وایو به دروغ به وایو. نو ولې ژوند نه کوې څه؟ ما واوره سپینې سپینې وایمه او ژوند کوم، سپینې سپینې وایمه او ژوند کوم، او راشه که نه دا یمه او ژوند کوم. او څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې، دا یمه رها یمه او ژوند کوم. سپینې سپینې وایمه او ژوند کوم. او ستا که توجه را برابره شي څه شی څه شی؟ ستا که توجه را برابره شي ستایمه یا پښتونه ستایمه بس ستایمه او ژوند کوم. سپینې سپینې وایمه او یا پښتونه ستا د کور سراجمه، فخر سرحد زینت الشعراء سراج الحق سراج.
یا پختونا ستا د کور سیراج یما لاس کې د ویړیا یما او ژوند کوم سپینې سپینې وایم او ژوند کوم زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوان